هلته به احتجاجي مظاهرې کوي. سکندر شرپاو خان تاسو څه ګڼئ؟ دغه نه مخکې پی ټي آی احتجاجي مظاهرې وکړلې، د ملک چې کوم حالات دي هغې ته نقصان میلاو شو، اوس یو ځل بیا پی ډي ایم والا احتجاجي مظاهرې کوي. نو هغوی باندې چې کوم مقدمې درج شوې دهشتګردۍ والا او کوم دغه ملک ته معیشت ته نقصان ورسېدو، تاسو نه ګڼئ چې یو ځل به بیا تاسو باندې مقدمې درج شي، دغه ورانکاري به پکې راشي، ستاسو پر امن احتجاج به خراب شي، دا به ملک ته نقصان ونه رسي بیا؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زمونږ احتجاج چې دی یا دا درنه چې ده دا پرامن درنه ده او مونږ د ملک کې د آئین بالادستی او د قانون بالادستی لپاره دغه کوو. د تیر یو څو ورځو نه بعضې خلکو ته داسې قسمه ریلیف میلو شو چې زما خیال د دنیا په تاریخ کې چاته نه میلو شوی چې یو کس ته دا وویلی شي چې تا باندې که آینده هم څه کیس راځي د هغې هم تا ته اوس نه بیل میلو شو. زما خیال دی چې داسې فیصلې او داسې دغه چې دي هغې سره د ملک کې کم قانوني عمل دخل دی هغه متاثره شوی دی. مونږ د دغې لپاره ځو چې هلته کې خپل احتجاج ریکارډ کړو چې بهی مونږ دا غواړو چې دا ملک د آئین مطابق وچلولی شي. هر اداره د خپل آئیني در اختیار کې دننه دی وي او دغه سره سره چې پارلمان د بالادستي چې ده هغه پکار چې هر څوک ومني. نن سبا چې کوم سلسله روانه شوې ده زما خیال دی چې په هغې کې بعضې ادارې هم داسې ملوث شوې او داسې طریقې سره دغه شوې چې هغوی د پارلمان هغه بالادستي دغه کوي لګیا دي او ملک کې جمهوري نظام چې دی هغې ته هم خطره پیدا کوي لګیا دي. نو دغې لپاره دا زموږ حق دی، جمهوري حق دی چې مونږ هلته کې دغه وکړو، دا به بلکل پرامنه وي. زمونږ د نورو په مظاهرو کې به تاسو ته فرق هم محسوس شي او هغوی چې څه وکړل پکار چې په هغې باندې هم ایکشن واخیستلی شي. دا هغې ملزم چې دی هغې ته خوش آمدید ویلی شي د ملک اعلی عدلیه او داسې ریلیف ورله ورکوي چې وایي چې دا زما میلمه دی او دې پروټیکټیو دغه کې وساتئ. سکندر خان نن دغه سیاسي جماعتونه خپل منځ کې مذاکرات نه کوي، خدای مکه چېرته مارشال لا ولګي نو بیا به سیاسي جماعتونو په شمول تاسو ته هم نقصان میلاو شي. نو آیا وخت نه دی د مذاکراتو؟ مونږ بالکل مذاکرات غواړو او مذاکرات دغه خو د مذاکراتو هم یو طریقه وي، داسې نه چې دا کوم طریقې سره چې دا یو پارټي چې ده هغه خپل ایجنډا په هر چا باندې مسلط کول غواړي، داسې نه کېږي. بس اخري کوېشن قانون تاسو ځوان کلو یو فیروز دی قانون پارټي به تاسو مخکې خلک روزګارونه ورکړي دي، نو آیا بیا به دوی په عام الیکشن کې په خپل دغه باندې ځان لا دوی برخه لي که نه دوی به یا نورو پارټو سره؟ مونږ به ګورې چې الیکشن کې به भरपूर حصه اخلو، د هغې تیاری مونږ شروع کړې دي او هغې وخت سره بیا چې دغه کوو چې که الاینسز کېږي هغه خو د هغې وخت دغه کړي، خو مونږ به بطور قومي وطن پارټي भरपूर حصه اخلو. تھینک یو سر مننه. تھینک یو. بالکل جی.